وهو الذي الله غذات انشأ لكم السماء دا ادله وحدانیت تعالی تعالی دا مخکې مذمت مشرکین او دا ادله د وحدانیت الله غذات چې تاسو له وګونه در کړی دی ول ابصار والافئده قليلا ما تشکرون وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ها دو دلیل شو وهو الذي يحيي ويميت دا دریم وله اختلاف الليل والنهار دا سلورم افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون ها بلکې دې مشرکانو ویلې هغه خبرې چې کوم مخکنو ویلې وي قالوا دی ویل اذا متنا وكنا ترابا وعظاما چې مونږ مړ شو خاوري شو اډوکی شو انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا وعده شوی د زمون سره او مشرانو زمون سره هاذا دا وعده د څو د قیامت من قبل د مخکناین هاذا الا اساطير الاولين ندی دا قران پاک مگر کرخې د پوخانو خلقو قل لمن الارض ومن فيها تورتو اے حبیبا د چا د ازمکا او هغه مخلوقات چې په دې ازمکا کې دي ان کنتم تعلمون کتا سو کوی د دې ازمکه دا مخلوق د چا ملکیت ها نه چې دا د الله ملکیت ته نو د الله حکم بنه مانی سيقولون زردا چې دا مشرکان به ویل الله د دې ټول مالک الله دی قل تو یا افلا تذکرون آیات تاسو نصیحت نه قبل وای قل تو ورته بیا وایا مر رب السماوات السبع سوق دې مالک د اسمانونو او ورب العرش العظیم او رب د عرش عظیم سيقولون ذي بواي لله ذكروا الله بدي معنا كان ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله او قل افلا تتقون آیات سنه دیګه الله نه قل بیاتنا تفوسو کا من بيدي ملکوت كل شيء سوق دې چې پلا هغه کې بادشاہي د هر شي دا وهو يجير او دغه الله پناهي ور کوي دغه الله مجرم تصور کوي مجرم ته پناه ور کوي ولا يجار عليه بچ کول نشي کېدل په الله تعالی باندې د الله مجرم څوک نشي بچ کول ها الله خپل مجرم له پناه ور کوي خو د الله مجرم له بل څوک پناه نشي ور کوي شي په جار ها خیال کراله کنه اجاره اجار یجور اجاره ستویل شي پناه ور کول د سنه د جور اجاره باب فعل د پاره د سلب ماخذ دی باب فعل د پاره د سله د سلب ماخذ دی کوشش وکنه ها جور ظلم ته ویل شي اجاره ستوي ها د ظلم نه بچ کول ته وي کوشش وکنه شاباش مجیر اللهم اجرنا من النار ها خدای موږ له پناه راکې د سنه د وو اوري کنه ها دا تراوی وی او یو مولانا سے بچ کم دین هغه به تسبیحات وی کنه نه په اخر کې به سي به اللهم اجرنا من النار خدای سیدم جانم ته ورسه کوشش وکنه اوري کنه اجرنا پدای به سوي اجرنا ورپاسي ها د مولایان چې په دې روزه کې کمه کوشش وکنه چې کم سووي کنه نه حیران بشي ورته په دې تلاوت کې چې سووي کوشش وکنه او نه اجاره ستویل شي پناه ورکول ولا يجار عليه پناه نشي ورکول په الله تعالی باندې مجرم د الله تعالی تا ان کنتم تعلمون کتا سو پوي سيقولون لله درد چې وای بلا مشرکان ها چې دې ټول ملکوت او بادشاہ څوک دی الله دی قل فانا تسرون ورته وای کم طرف ته تاسو ها نششوي کم طرف ته چې کم نه تاسو بیا ها ہے پتا تو باندې شهر شوی دی ان په معنا د ها چې په سروم کې یا په معنا د ان سروم کې او چې کله ان ها نورستو ها فعل ذکر شي نفعتو هر سکم ان شیتو کما ان په معنا د سره ده د کې په سره ده ندلت په معنا د کې په سره ده ښا ان تو سر یعنی کې په تو سارون تاسو باندې دا نشا او دا سحر دا څنګه دغه د اثر کوي پوښې پکا او په معنا د عین سره علی چې هغه صحیح جمله اسمیه باندې داخل شي ها لك ان القتال په معنا د سره ها متل قتال بل اتیناهم بالحق بلکې مورا راتل کړی دي تا په کتاب سره
وانهم لکاذبون ما اتخذ الله من ولد ندینی سره الله تعالی یو بچی لرا وما كان معه من اله ندا نشته د الله سره بل خدای اذا لذهب كل اله قبل خدای موجود وي قبل خدای وي دته دلیل اقناعي ویل شي قبل خدای وي لذهب كل اله بما خلق بوتلی به هر یو خدای هغه شی لرا چې هغه پیدا کړی کچره به پر د الله سره بل شریک وي نو دا تقسیم به کړو د خدای سره چې برته او کتا ز هو شي به کنه الله کا د بټو پشانته بټو سوي نجيب الرحمن دې ک مجيب الرحمن ته وي وي ادھر تم او ادھر هم پوه شي به کنه مشرقی بنگال اغسطا شو مشرقی پاکستان او مغربی پاکستان زما شو پوه شي به کنه الته لاغه وټونه ډیرو دلته د چا وټونه ډیرو د بشو وټونه ډیرو باجو تقسیم په خپل او پوه شي به نه قبل خدای وې نو تقسیم به کړو پوه شي به هغه خپل حساب چې کوم نه جدا کړو ولا علی بعض علی بعض او غلبه بکړي وا بعض فبعض باندې بیا خو بس خپل فوجونه به راوستو د اسمان د مخلوق سره به جنگ کړو یا به د زمکه د مخلوق سره به جنگ کړو کوشش وکړه سبحان الله پاک دی الله تعالی عما یصفون دا چې چې دی بیانوي عالم الغیب دا الله تعالی عالم الغیب دی او شهادت دا عالم د غیب او سيزونه دی او د شاهد او د حاضر سيزونه دی فتعالى عما یشركون لوی دی الله تعالی دا چې چې دی شریکوي قل رب اما تريني ما يوعدون و اے حبیبا چې اے رب زما یا خو وخیامات ما یوعدون هغه چې د دې سره وعده کیږي خوش به کنه قل و اے حبیبا رب اما تريني اے رب زما یا خو وخیامات ما هغه عذاب یوعدون چې دې سره وعده کیږي زماره دا سوالو چې الله چې کوم عذاب دا تا د دې کفارو د لپاره مقرر کړی دی اگر ته دنیا کې وخایه خیال کرا لگا اور رب فلا تجلنی اے رب زما مگر زے مال را فی القوم الظالمین فقوم ظالم کی خدایا ما د ظالمین د حشر او د انجام نه اوسات و ان علی ان نریک امونګ چیو باغ عذاب باندې ما نعدهم چې مونږه وعده کو د مشرکانو سره نه مونږه په دغه عذاب باندې ان نریک چې وخیو مونږه تا تعالی قادرون فدی قادرون په دغه عذاب باندې مون قادر چې ستا په مخ کې دغه عذاب راوړي کوشش وکړه ادفع بالتي هي احسن خدما حبيبا تا ته د جهاد حکم لا نشته دی دا مکی زندگی دا په مکی زندگی کې د جهاد حکم نشته ادفع بالتي هي احسن دفاع کوا پاغه طریقې سره چا خیسته طریقه وی السیئات د بدو طریقونه د بد طریقونه یو خیسته طریقه راواخله کوشش وکړه معنا د دې سره خصدوک کوا فنحن اعلم بما يصفون متعلم دې دا خبرو چې دی بیانوي د دې د شرکیات او مقتصد علم خیال کړه وقل ربي او اے حبیبا ربي اعوذ بك اے رب زما پناه غوړم پتا سره من همزات الشیاطین د لغزشونو د شیطانانو نه یا الله ما د لغزش شیطان نسکه او سات و اعوذ بک پناه غوړم پتا سره رب اے رب زما ان يحضرون چې حاضر شي ماته دا شیطانان خدای دا په د شیطانانو د حضور نه مې او سات دې زمانہ دفع کې شیطانان زمانہ سکه دفع دینه دا خبره معلومیږي چې د پیغمبرانو لپاره هم شیطانان وو ځکه خو دعا ته ضرورت راغلی چې یا الله ما د شیطانانو د حملې نه څخه محفوظ دا رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون دا دم دی ښا د مسائل السلوک دا یو دم دی خیال کرا لکه حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اغا
د شپې خوب به ولا نه راته ډېر وساوس به ولا راتللو او د شپې خوب به ولا نه راته دا د وساوسو څه دی د وساوسو علاج چې ته د کېدو په وخت کې یو درې ځلې یا د مانځه نه وروسته یو درې ځلې څه وایه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون حمزه څه ته ویلی شي همز ویلی شي دغه ته ویل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده همز ویلی شي غیبت کول د شیطان وسوسه ته هغه پټای کنه ځکه ته حمزه ویلی شي پوه شئ پوه شئ حمزه نوم خدای که خنه دی یو خو حمزه دی هغه ټیک ده او حمزه ټیک نه دی ورپسې حتی اذا جاء احدهم الموت ورکل چراشی یو د دې تمرګ د دې مشرکانو ته قال دی وای رب ارجعون چې کله کافر سره مرشي کنه دی بیا چغه وخی سوې اے رب زما مال را واپس کې دنیا ته لعلی اعمل صالحا شاید چې د عمل صالح وکما فيما ترکتو فيما ترکتو چې د عمل صالح وکم په هغه زمانہ کې ترکتو چې ما پکې اعمال پریخي دي چې ما پکې اعمال سدي پریخي دي کله د بری طرف نو ته جواب راشي کله شرم نه دا دوباره ژوند نشته دی فلا لا يرجعون بل ورستر شوی دی کله دا شنه دا ته دوباره نشتللې انها کلمتون دا یو کلمه ده هو قائلها چې دی وین کې د دې دی چې وخیبا چې الله ما دوباره ولېږي پوښ وکړه خدای یو کلمه ده چې دی وای او د دې قبل د نشته دی وای من ورایهم رستو د دینه برزخون یو زمانہ ده الی یوم یبعثون تر ورځې در قیامت پورې دا انسانان چې مړ شو د دین ورسره برزخی زندگی ده تر څو پورې تر بعد الموت پورې تر څو پورې بعد دې ته برزخی زندگی دا قبرم برزخ ده قبرم برزخ ده او دا اخر دغه زندگی پوښې به کنه دا بعث پورې د دوباره ژوند پورې دا ټول برزخ دی کاغه پاسمانونو کې دی که پزماکه کې دی فاذانو په خفي سوري کله چې شپېلې وشي د کله چې پوکې وشي په شپېلې کې کما شپېلې دا خیال کرا لکه دا النفخه الاولى لمبه شپېلې دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول چې کله لمبه شپېلې واله شولا بس نسبونه ختم شو دعوی د نسبونو ختم شو بعد وی چې نه دویم شپېلې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې لمبه شپېلې دا او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دویم شپېلې دغه د دویم شپېلې نه بیا ورستو نوې ژوند شروع کیږي ناغه نوې ژوند چې راغې د نسبونو سلسله ختم شو دلته خو ماما کاکا وو د یوم المددونه کولې شو خو یوم اذن لا تکلم نفس الا باذنه الته بیا بادشاہي ختم شولا الته نسبونه ختم شو ولا يتساءلون نبل یوبل نتپوسونه کولې شي نبل یوبل سره تپوسونه کولې شي دې ځای باندې یو سوال راځي پوښ وکړه چې بل ځای کې خو الله تعالی فرمایي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا بعض قومونه به بعض ته مخامخ شي د یو بل نه بسکای تپوسونه کوي چې زما سره مدد وکا پوښ وکړه او ما سره چې کم دینو کې خیر وکا او د آیات کریمه کې دالې چې لا يتساءلون دا خو تعارض راغی په مابین د سکه د آیتونو پوښي نه جواب به نه سکه جواب دادې چې یو ابتدا د صدا ابتدا چې کم دینه د حشر دا یو انتها د حشر دا په ابتدا د حشر کې خو به خلق سي خلق به یوم اذن لا تکلم نفس الا باذن خبر بنشي کوله او د هیبت حالت وي او په انتها د حشر کې بسې بیا يتساءلون بیا د یو بل نه تپوسونه کوي پمن ثقلت موازینه د چا طولونه چې درانه شي فولای هم المفلحون دا کامیاب دي ومن خفت موازینه
واولئک الذین خسروا انفسهم د چا چې ټولونه څه شي سپک شي دا خلک دی چې دی پتاوان کې غردولې دي ځانونه خپل فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه تلفه وجوههم النار سوځي با مخونه د دې لرا ورونه لبحثه ویلې شي لمبیتا لمبه به وهي مخونه د دې په ور سره به هم فیا کالون ادیب په جهنم کې تور مخوي کل حسته ویلې شي د مخ توروالی تا یو کل حدا یو څه دی غبس دی یو بصر دی یو قطب دی خو شي به کنه نه کلها دې ته وي چې دا مخ تور شي بصر دې ته وي چې مخ تور شي نه خدا د شونډو دا اکر خراب شي دا وران شکل چې کوم نه د جوړ شي دغه ته بصر ویلې شي او نفس تندې ترې ویدل او تسوي عبس ویلې شي عبس وتولى ان جاءه الاعمى قطب وعبس یو شي وهم في آكارهن ألم تكن آياتي آيانو آياتنا زما تطلع عليكم چل وستلك دل بپتا سبانه فكنتم بها تكذبون قالوا أي بدا كافران ربنا غلبت علينا شقوتنا اے رب زمونگا غالب شو پمونگ باندې بدبختی زمونگا وكنا قوما ظالمين مونگا سو بیلارو ربنا اے رب زمونگا اخرجنا منها مونگا وباسد دي جهنمنا فإن عدنا كدوبارا مونږ دا عمل وکړو په ان ظالمون بیا ظالمانو قال الله تعالی بوته فرمای اختو بیا پورې شي په دې جهنم کې پورې شي خاصه ویلې شي دا پورې کول د جناور ولا تکلمون او ما سره خبرې مکوي انه کان فریق بشک و یودلا من عبادی د بندگانو زمانه یقولون چې تاسو ته به نصیحت کولو ادا خلقو ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم تاسو ونی سلطغه صلحا سخريان په مذاق سرا د دې سره تاسو مذاق کوو حتا انسوکم ذکری حتا چې د دې ډیر کو تاسو نه غ ذکر زما خیال کرا لگا زما ذکر او زما فکر هغه تاسو نه ير وکنتم منهم تضحكون او تاسو په دې پوری خندا کولا انی جزایتهم اليوم ما جزاء د خیر ورکړه دغه صالحانو تانن بما صبروا په سبب د دې چې دې صبر کړو انهم هم الفائزون ما ول جزاء د څه شو ورکړه د دې خبرې چې دې کامیاب دي قال کم لبستم فی الارض عدد سنین الله تعالی او فرمایل کم لبستم سمر وقت تیر کا اے کافرانو تاسو فی الارض پزمکه کې عدد سنین په کلونو سره تاسو چې دنیا ته تلو غواړئ نه په دنیا کې تاسو څومره عمر تیر کړو پوه شئ په دنیا کې تاسو څومره عمر تیر کړو قالو دی بوای په جواب کې لبسنا یوما مون خو یو ورځ تیر کړو او بعد یوم یا بعد د ورځ نه یرخو د دنیا ژوند خو د سترګې راپو یا به ورځ وا یا به نیمه ورځ وا پوه شئ پس علی العادین اے خدای تاسو کا د شمار کوونکو نه یا الله پرشتو ته به حساب کتاب معلومی ښا چې دا څومره زندگی زمونږه تیرا شوې ده قال الله تعالی او ته په جواب کې فرمایل الا بستم لا ان نافیه ده ښا تاسو وخت نه دې تیر کړي الا قليلا مگر د دې نم کم د ورځې د نیمه ورځې نوم کم دی لو انکم کنتم تعلمون کچره تاسو پیدلې ولې د آخرت په مقابله کې د دې عمر کچره سلسل کارو دغه په مثال د څه دی یو غنټي یا د نیمه دی پوه شئ اپا حسبتم آیات تاسو ګمان کوي انما خلقناکم عبثا چې موږ تاسو پیدا کړی وې په دنیا کې عبث تاسو دا ګمانو چې دنیا کې تاسو به ضرورت پیدا شوی وانکم الینا لا ترجعون تاسو به موږ ته نه واپس کېږئ تاسو دا سوچو چې دوباره ژوند نشته دی دا اپا حسبتم دې کوم چې مسائل السلوک دي ښا دې کوم څه دي مسائل السلوک دي وظیفه ده په دې کې پوه شئ د چا وظیفه ده د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو مریض راغی او
ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورتدا آیات کریمه ولوستلو ها خیال کراله په دې وګونی وته ور پوکو اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ها دا آیات کریمه وته ولوستلو او مریض الله تعالی جوړ کو خیال کراله نبی علیہ السلام وتوی دی مریض دی مریض باندې تاسو دم واچاو چا وتوی نبی علیہ السلام وته تفسیر قرطبی دا حدیث نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام وتوی تا پدې مریض باندې سپوکو ویا رسول الله ما بلا فحسبتم دا آیات په کوکو کوشش وکړه دا الله حبیب وته فرمایله دا خدا سے آیتونه دي چې کدا ته په غربانه ولولي غرب د خپل ځای نه شي بدل شي کوشش وکړه اپا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لوی دی هغه الله چې هغه بادشاہ حق دی لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر چاچوبال سره د الله تعالی نه بل معبود لا برهان له چې نشته دلیل پاغه باندې فإنما حسابه عند ربي بشک حساب د عذاب د چې ده پنځ در رب باندې ده انه لا يفلح الكافرون نه کامیابی کافران دا درې آیات او سلورم آیات وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين دا چې یو ځل پیوه کنه دا په حسب هم دا د مریض لپاره شفا بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون